بسم الله الرحمن الرحیم نمبر 4 عطف بحرف. توابع په 15 قسم دي. نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 پکې عطف بحرف دی. 3 بیان شو او څلورم بیانېږي. عطف بحرف وہ تابع ہے. عطف بحرف دا هغه تابع دی جو حرف عطف کے بعد آئے، چې دا د حرف عطف نه بعد راشي، اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو، او کم نسبت چې د مطبوع طرف ته وي هم هغه نسبت د تابع طرف ته هم وي. مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں. مطبوع تا معطوف علیہ وی اور تابع تا معطوف وی. جیسے جاء زید و عمر، پدې ځای کې عمر دا هغه تابع دی چې دا و حرف عطف نه بعد راغلی دی، او د جاء نسبت څنګه چې د زید طرف ته کیږي چې زید راغلی دی، همدغه شان د جاء نسبت د و د وجه عمر ته هم کیږي چې عمر هم راغلی دی، او زید تا معطوف علیہ وی او عمر تا معطوف وی. تو جیسے جاء کی نسبت زید کی طرف ہے، سنگہ چہ د جاء نسبت د زید طرف ته دی، ایسی ہی حرف عطف کے واسطہ سے عمر کی طرف ہے، همدغه شانتی د حرف عطف په وجہ د جاء نسبت د عمر طرف ته هم دی. نمبر 5 عطف بیان. عطف بیان ہر اس تابع کو کہتے ہیں. عطف بیان ہر هغه تابع ته وی جو صفت تو نہ ہو، چې صفت خو نوی مگر اپنے مطبوع کو واضح اور ظاہر کر دیں، لیکن خپل مطبوع چې دی هغه واضح او ظاهر کی، او دا هغه په معنا کې چې کوم خفاوی نو هغه خفا او پټواله ته نه ختم کی، او دا هغه معنا او مصداق دا واضح او ظاہر کی. اور وہ دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، او عطف بیان پر دو نمونوں کی یو مشہور نم وی. جیسے جاء زید ابو عمرن، پدې ځای کې ابو عمرن عطف بیان دا هغه تابع دی چې دا صفت خو نه دی د زیدن، لیکن په زید کې چې کم خفا او پټوالی چې د زید نه مراد څوک دی، نو ابو عمر هغه پټوالی هغه ختم کو چې ابو عمر دا د زید مشهور نوم دی. څنګه چې زید ته زید ویل کیږي، دغه شان دی ته ابو عمر هم ویل کیږي. نو د زید او د ابو عمر په دواړو نومونو کې ابو عمر مشهور نوم دی. په دې وجه باندې په زید کې چې کم پټواله او خفاوه نو ابو عمر هغه ختم کړه، نو دی ابو عمر ته عطف بیان ویل کیږي. یعنی زید آیا جو ابو عمر کی کنیت سے مشہور ہے، زید راغی چې د ابو عمر کنیت سره مشہور دی، تو یہاں ابو عمرن عطف بیان ہے، دلتا ابو عمرن عطف بیان دی. اور جاء ابو ظفر عبداللہ، راغ ابو ظفر عبداللہ، نو دلتا دا یو سڑی دو نمون دی ابو ظفر او عبداللہ، لیکن پا کنیت او نوم کے دا اغو نوم مشہور دی او کنیت مشہور ندی، پا دی وجہ عبداللہ رست راغ او دا عطف بیان دی چې ابو ظفر کې کما خفا او پټواله او نو عبداللہ اغا خفا او پټواله ختم کو، او دا ابو ظفر وضاحت او کو، یعنی ابو ظفر آیا جو عبداللہ کے نام سے مشہور ہے، یہاں عبداللہ عطف بیان ہے، دلتا کہ عبداللہ عطف بیان دی. ترکیب نمبر 1 جاءنی زید اخوکا، جاء فعل نون وقایا کا، جاءنی زید اخوک کہ جاء فعل نون وقایا یا متکلم کی مفعول به او یا دا متکلم دا مفعول به دی. زید مبدل منه، زید مبدل منه دی. اخو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بدل، مضاف سره مضاف الیہ نہ بدل شو، بدل مبدل منه مل کر فاعل ہوا جاء کا، بدل و مبدل منه فاعل شو د جاء، فعل سره فاعل نہ جملہ فعلیہ خبریہ. ضرب زید رأسه، ضرب فعل مجهول زید مبدل منه، رأس مضاف ہو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بدل ہوا، مضاف سره مضاف الیہ نہ دا بدل شو،
بدل مبدل منه ملکر مفعول ما لم يسمى فاعله هو بدل سره د مبدل منه نه نائب فاعل شو د ضربا فعل مجهول سره د نائب فاعل نه جمله فعلیه خبریه اشتریت فعل با فاعل فرسا مبدل منه حمارا بدل مبدل منه دا مفعول به فعل سره د فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه شو 4 نمبر ترکیب جاء زید و عمرو جاء فعل زید معطوف علیه و حرف عطف عمرو معطوف و معطوف علیه ملک فاعل هو جاءک معطوف سره د معطوف علینا دا فاعل شد جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا فعل سره د خپل فاعل نا جملہ فعلیہ خبریہ شوا ترکیب نمبر 5 جاء زید ابو عمرو جاء فعل زید مطبوع ابو مضاف عمرو مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر تابع عطف بیان ہوا مضاف سره د مضاف الیہ نا دا تابع دی او دا عطف بیان شو دا زیدن مطبوع د خپل تابع سره یعنی د عطف بیان سره فاعل شو د جاء فعل سره د خپل فاعل نا جمله فعلیه خبریه شو ترکیب بیان کری قام عمرو ابوکا قام فعل لی عمرو مبدل منه ابوکا مضاف الیہ بدل مبدل منه سره د بدلنا فاعل د قام فعل سره د فاعلنا جمله فعلیه خبریه قطع فعل مجهول زید مبدل منه یده مضاف الیہ بدل مبدل منه سره د بدلنا نائب فاعل د قطع فعل مجهول سره د نائب فاعلنا جمله فعلیه خبریه سرق حمید نعاله سرق فعل مجهول حمید دا مبدل منه نعاله مضاف الیہ بدل مبدل منه سره د بدلنا نائب فاعل د سرقا فعل مجهول سره د خپل نائب فاعلنا جمله فعلیه خبریه شوا بیعت جمالا فرسا بیعت فعل با فاعل جمالا مبدل منه فرسا بدل مبدل منه سره د بدلنا دا مفعول به د بیعت فعل سره د فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه شوا ذهب فعل بکر معطوف علیه و حرف عطف خالد معطوف علیه سره د معطوف نه فاعل د ذهب فعل سره د فاعل نه جمله فعلیه خبریه شوا جاء فعل ابو الظفر دا مطبوع عبد الله دا تابع عطف بیان مطبوع سره د خپل تابع عطف بیان نه فاعل د جاء فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه شوا